السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتون ګونیری په نوم باندې یو ګستاخ دی بدبخته، هغه څه قسمه ګستاخي کړې ده او هغه د بیانولو نه ده چې څه ګستاخي یې کړې ده، خو ډېر ملګري د هغه چې کوم ګستاخي ده نه هغه شیر کړي په دې سوشل میډیا باندې. نو دا مناسب نه دي چې یاره مونږ او تاسو هغه ګستاخي بیا بیا شیر کړو. دې سره هغه نورم مضبوطیږي او دغه هغې چې کوم غرض دی چې یاره مسلمانانو ته تکلیف ورسي. لکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شان باره کې الله فرمایي ورفعنا لک ذکرک. نو د دې بدبختو او د دې پلیتو په ګستاخۍ باندې د نبي علیه الصلاة والسلام په ذات کې او د هغې په مرتبه کې ذره برابر فرق نه راځي، خو هغه دا دې دپاره کړي دي چې یاره زه پې مسلمانان تنګ کړمه او مسلمانانو ته په تکلیف میلو شي. نو غرض دا دی چې تاسو دغه چې کوم ګستاخي ده نو هغه مه شیر کوئ، او نور چې کوم دی نو دغه آی ډي چې ده نو دا اوس تقریبا بند ده او دا د بار نه چلیږي، بیرون ملک چلیږي او ادارې لګیا دي د هغې په لټولو کې، او تاسو دعاګانې کوئ چې انشاءالله الله تعالی به دې رانیسي او پاتې کېږي به نه، ځکه چې ډېر بل شان خبرې هغه ظالم او بدبخته بې ایمانه او بې غیرته او بې حیا انسان کړي دي. نو الله تعالی دې زر په لاس باندې ورولي ادارو او تاسو چې کوم دی نو مهرباني وکړئ دغه چې دي دغه ګستاخي چې کومه ده نه بیا بیا مه شیر کوئ، د هغې نه خپل ځان چې کوم دی وساتئ. ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې هم داسې وو ګستاخان چې هغې به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شان کې د ګستاخۍ اشعار وي، خو هغه اشعار چې دي او هغه کنځلې او هغه خبرې نه دي را رسېدلې، ولې چې مسلمانانو هغه نه دي نقل کړی، بس صرف دا یې ویلي دي چې ردي به دغه شان بدبختۍ والا الفاظ استعمالول، غلط الفاظ به دې بدبخت استعمالول، خو هغه مونږ ته دلته نه دي موجود را رسېدلې. ولې مسلمانانو هغه صحابه او دغه شان تابعینو تبع تابعینو هغه برداشت کړي دي او ساتلي نه دي ځان سره چې یاره دې کې د امت ته تکلیف دی او د نبي علیه الصلاة والسلام شان ګستاخي هغه بیا بیا مخکې بوتلل او هغه خپرول دا مناسب نه دي. نو دغه یو عرض مې کو چې ملګرو مخې ته راځي نو بس هغه اګنور کوي او ډېر ډېر د دغه سړي خلاف تحریک چلوي چې ملګري هر دغه کې خپل فورم باندې سوشل میډیا فیسبوک باندې په دې باندې د دغه سړي د ډونډ لګولو د معلومولو دپاره یو بل سره رابطې کې چې دا سړی زر تر زره د ادارو د قانون په ګرفت کې راشي. وما علینا الا البلاغ المبین.